امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه په خپل سند باندې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کړی دی او دا روایت مختلفو مشرانو لکه علامه علوسی صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر روح المانی کې او دغه شان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر معرف القرآن کې هم نقل کړی دی. فرمایي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه وی اے د الله پیغمبر ان ابي اخذ مالی، اے د الله پیغمبر زما پلار زما مال غشتي دي. نبی علیہ السلام دې کس ته ارشاد فرمای فاتنی بابيک ورشه ماته د خپل پلار راوله. کله چې دغه کس لاړ نو په دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ اے د الله پیغمبر ان الله عز وجل يقرئك السلام، الله پاک درته سلام وی ويقول لك او تا ته دا وایي چې اذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته اذناه. اے د الله پیغمبر کله چې دا لک د خپل پلار راولي دا بوډا سړی راشي نو دی بوډا سړی نه دا تاسو کچي ستا په زړه کې داسې څه تیر شو، څه خبرې تیرې شوې چې هغه ستا غوږونو هم نه دي اورېدلې، دا ماته لګي ووایه. هر کله چې د دغه هلک پلار راورسېد نو نبي علیه السلام ورته همدغه خبره ارشاد وفرمایله چې یاره ستا زوی ستا نه شکایت کوي چې ما نه خپل پلار مال اغوښتې دي، آیا دا رښتیا خبره ده؟ د مال اغوښتو اراده دي د ده نه مال اخلي؟ هغه ورته وی ای د الله رسوله تاسو په خپل هم زما دې زوی نه تپوس وکړې، زه خو دا مال صرف او صرف د ده یو ترور د هغې دپاره او یو بله ترور یې دغه دواړو تروریانو باندې د خرج کولو دپاره چې د هغې زما نه بغیر بل څوک نشته، دغه مال ده نه اخلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایه چې دا خبره پرېږده، البته اخبرني عن شیء قلته فی نفسک ما سمعته اذناک، دا خبره پرېږده د دې بدله زه حل رو باسم، خو هغه خبرې چې تا په زړه کې تیرې شوې ستا غوږونو نه دي اورېدلې دا راته ووایه. هغه ورته ویې د الله پیغمبره په الله پاک مې د قسم چې په هره معامله کې زمونږ په تا باندې ایمان او یقین زیاتېږي، ځکه کومې خبرې چې زما غوږونو هم نه دي اورېدلې د هغې تاسو ته څنګه پته ولګېده، خو تاسو د الله پاک پیغمبر یې نو الله پاک تاسو ته وښوده نو زما د زړه خبرې هم تاسو ته ښودلې دي چې یاره د ده په زړه کې خبرې راغلي. بیا دې سړي ووی چې بالکل دا حقیقت دی چې ما څو شعرونه په زړه کې ویلي دي او هغه مې په داسې طریقه ویلي دي چې زما غوږونه هم هغې نه بې خبره دي، زما غوږونو هم دا نه دي اورېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایي چې ووایه دغه کم شعرونه دي چې زه واورم. د دغه ځوان دی پلار دا اشعار شروع کړل غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنهل. ای زویا ما تا ته ډېر په ورکوټوالي باندې غذا درکړه، خوراک مې درکه او د ځوانېدو نه وروستو مې ستا ذمواري واغشته، ستا ټول خوراک او څښاک ولې دا زما د ګټې نه و. اذا لیلة ضافتک بالسقم لم ابت بسقمک الا ساهرا اتململ. کله به چې د شپې در باندې څه بیماري راله نو ستا د بیمارۍ په وجه به زه ټوله شپه ویښوم او په ناقرارۍ به مې شپه تېروله. کأني انا المتروق دونک بالذي طرقت به دوني فعیني تهمل. گویا چې ستا په ځای زه بیمار یم ته نه او د دې د وجې به ټوله شپه زه جړېدم. تخاف الردا نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. زما زړه به ستا د هلاکت او مرګ د وجې نه یریده، حالان کې زه پوهېدم چې د مرګ یوه ورځ ټاکلې شوې ده، د هغې نه مخکې انسان نشي مړ کېدی، نه ترې مخکې کېدی شي او نه ترې وروسته کېدی شي. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. بیا کله چې ته ورسېدې هغه عمر ته او هغه حد ته د کوم چې ما تا نه ارزو لرله، د کوم چې ما امید لره چې زما دا زوی به یو ورځ غټ شي. جعلت جزائي غلظة وفزازة كأنك انت المنعم المتفضل. نو تا ماله د هغې په بدله کې سختي او سخت کلامي راکړه، داسې معلومیږي گویا چې تا په ما احسان کړی دی او ما در باندې هیڅ احسان نه دی کړی. فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المساقب یفعل. کاش چې کله تا زما د پلارولۍ حق نشو ادا کولی نو کم از کم دومره خو به دې را سره کړي لکه څنګه چې یو شریف ګاونډي د چا سره کوي. فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو. دومره خو به دې کړي چې یو ګاونډي عمره حق خو به دې را کړی او زما په مال کې به دې زما سره ګورې بخل نه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه پلار د دغه اشعار اورېدو سره
دا غزوان ګریوان ونیو ورته فرمایل انت و مالک لابیک، ته او ستا مال دا ستا د پلار دی. د دې نه پته لګي چې که چېرته والدین محتاجه وي او د هغې د خوراک بله څه ذریعه نه وي نو د بچي د مال نه د هغه د اجازت نه بغیر هم خوراک کولی شي. محترمو، دغه واقعه کې زمونږ او ستاسو دپاره ډېر لوی سبق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوان په دې خبره پوه که چې ته د خپل پلار نه هېڅ قسمه ګیله نشي کولی، بلکې دغه مال او ته دا دواړه ستا د پلار دي. د دغه والدینو ډېر زیات حق دی. باید چې مونږ او تاسو د خپلو والدینو د حقوقو ډېر خیال وساتو، په خصوصي توګه په هغه وخت کې چې دغه مور پلار ستا داسې حالت ته ورسي چې هغې ستا د خدمت محتاج شي، نو بلکل د هغې سره هغه مینه او محبت وکړه لکه کله چې ته ورکوټې وې، دوی ستا مینه او محبت تا سره کړی او ستا د هر یو حق یې خیال ساتل.